لس کم سل لیټره شراب د کلیانا منګورې ته د رسولو کوشش ناکامه شو. تېره ورځ ایسیچو تانا کوکارۍ سوراب خان د رشي ګټۍ په مقام باندې په کیري ډبه کې د شرابو 3 ټپکې ونیولې. ګاډۍ او د ګاډي ډرایور امین اسلم د پولیس په قید کې بند دي. د دې په حوالې سره ایسیچو سوراب خان پاسون سره په خبرو اترو کې وویل. دوران گشت زه په موبایل گشت باندې وم چې ماته اطلاع میلاو شوه چې یو سوزوکي ډبه ده دا به راځي او په دې کې به په کافي مقدار سره شراب پراته وي. نو په هغې نګراني او په هغې پسې زموږ تعقب جاري و چې هغه مونږ په رشه ګټه کې مونږ مخې لراله او هغه مونږ قابو کړه. نو په هغې کې نه مونږ دا شراب برآمد کړل، دا 3 ټپکې دا شراب چې کوم ځای جوړېدل نو د هغه د غر سر یو ځای دی په هغې کې جوړېدل او د دې ځای نه بیا په طریقه باندې لکه د دې ځای نه به سپلای کېدل بهر ځای ته او دو به خرڅول. نو دا مونږ لکه قابو کو او ملزم دغه گرفتار دی. د پولیس وینا ده چې دوی شراب په کورونو کې جوړي او بیا یې د منګوري او خوشو علاقو ته لیږي. هم په دې جرم کې ککړ دویم مجرم اکبر علي هم نن د پولیس په لاس ورغلی دی چې ورسره بې لیسنسه تمانچه هم نیولې شوې ده. د دې نه مخکې چې مونږ دا کم ملزم په ډبه کې نیولی او د هغه سره مونږ شراب برآمد کړي نو هغه په خپل بیان کې ویلي ول چې دا زما او د دې ملزم لکه مشترکه ملکیت دی. نو دا نن چې مونږ دا کم ملزم نیولی دی د سره مونږ دا پسټل هم برآمد کړی دی. دا به دا په خپل کور کې دا شراب به جوړول او د دې ځای نه به بیا د هغه په ډبه کې لکه د سیټي طرف ته سپلای کول. نو دا پسې زمونږ لکه تب و دو شروع تعقب شروع چې مونږ د زر تر زره گرفتار کو. نو دا مونږ زمونږ په د په گرفتارۍ کې کامیابی نصیب شوه. د مونږ گرفتار کو نن او دغه دی چې ستاسو د وړاندې ولاړ دی د دنه سره دا بې لیسنسه تماچه هم ده چې دا ورسره مونږ برآمد کړې ده. نو زما خو د دې کتونکو ته دا پیغام دی چې انشاءالله تعالی زما د الله تعالی نه خپل دا امید دی چې په دې علاقه کې جرایم پیشه افراد د دو خاتمه به انشاءالله کیږي او خپل کې پر کردار ته برسي انشاءالله. ډېره مننه چې اګرانو کتونکو تاسو د ایسیچو سوراب خان خبرې ترې واورېدې. هغه هم دا هیله لري چې زه به په دې کوګارۍ په علاقه باندې چې څومره زمانه کېږي انشاءالله دا علاقه به زه د منشیاتو نه د جرایم پیشه خلکو نه ختموم. تر راتلونکي وخت پورې خپل کوربه څخه مدام جمله اجازت ورکړي. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.